نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رزيتم فيقولون وما لنا لا نرزى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رواه مسلم. اے زما بندگانو نه به یره په تاسو باندې نن ورځې او نه به تاسو غمجن شي. هغه کسان چې ایمان راوړی دی په آیتونو زموږ او دوی تابعدار مسلمانان نو ورته به وایي د قیامت په ورځ چې جنت ته داخل شئ تاسو او بیبیانې ستاسو به خوشحاله په عزت کې به چلولی کېږي او په دوی باندې هغه صحیفې هغه پلیټونه د سرو د سپینو زرو او هغه آبخوري او پای کې به هغه چې دوی نفسونه غواړي او دوی سترګې پې یخېږي او تاسو په دې کې همیشه یي او دغه جنت ته هغه چې تاسو ته به میراث کې درکړی شو په سبب د هغې چې تاسو کول ستاسو دپاره په دې کې میوې دي ډېرې او د هغې نه تاسو یې خورئ. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بېشک الله تعالی به جنتیانو ته دا خبره وکړي چې جنتیانو نو هغوی به ورته وایي چې ربه حاضر یو لاس بسته و تابعدار یو او خیر خو ټول ستا سره دی. نو دی به وایي پروردګار به ورته وایي چې تاسو راضي شئ په دې خپل عوض باندې چې کومه جنت تاسو ته میلاو شو. نو دوی به وایي چې آو مونږ راضي یو زما ربه تا مونږ ته راکړه هر هغه څه چې چا ته نه دي ورکړی شوي د مخلوقاتو ستا نه. الله تعالی به وایي چې زه تاسو ته نه در کوم ډېر غوره هغه چې هغه د ټول نه زیات غوره دي او بهتر دي. نو چې دا کومه خبره او کوم یو نعمت په پا دي وي چې هغه د دې نعمتونو نه بهتري. الله تعالی وایي چې زه ستاسو نن راضي شوم زما رضامندي د ټولو نعمتونو نه اوچت نعمت او د نن نه بعد زه به نه غوسه کېږم په تاسو باندې همیشه. صحیح مسلم دا حدیث نقل کړی دی. دې آیات او دې حدیث کې هغه خبرې دي چې جنت ته د تلو دپاره هغه اعمال هغه کارونه چا کول پکار دي. جنت دا داسې یو ځای دی چې هلته نه غم شته او نه پریشاني شته. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف د آینده زمانې غم ته ویلی کېږي او حزن تیر شوي زمانې پریشانیانو ته ویلی کېږي. په دې کې به نه د بیماری غم وي نه به د بې عزتۍ غم وي
نه به د غریبۍ غم وي، نه به د ولږې تندې غم وي، او نه به د چا د سپکو خبرو غم وي. او د دنیا چې کومه مصیبتونه او پریشانیانې دي هغه ټولې دنیا کې پاتې شوې. په دې وجه باندې دې ته وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دا جنت نوم دی، تفسیر مدارک نقل کوي دا جنت نوم دی. او ډېر لوی ښایسته خطاب یې ورکړی دی چې یا عبادي لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ای زما بندګانو، نن به تاسو باندې څه یره نه وي او نه به تاسو غمجن یې. او بل خطاب ورته ورکوي وفیها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعین. په دنیا کې د چا خواهش نه پوره کېږي. بل خو دا زمانه دي چې د فتنو دور دی، د وینا د حد پورې خوري. او سړی ښه مسلمان دی او ښه ویونکی دی، لکه هر یو سړی وایي زه ښه مسلمان یم او زه ښه ویونکی یم، خو لیکن چې کله د هغه اندروني کردار وګورئ نو بس سړی خفه شي، پریشان شي. د دې وجې نه دې دپاره چې خواهش خو پوره کېږي نه، خو دنیا کې دوغلا پالیسی چلیږي، خو آخرت کې دوغلا پالیسی نه چلیږي. د زبان مطابق مسلمانی کافی نه ده، د هغې دپاره چې دی نو جنت والا مسلمانی کافی ده. جنت والا چې د جنت دپاره کم اسباب دي او کم دي هغه به او په ځان کې راوستل غواړي. د دې وجې قرآن د دغې جنت په باره کې وایي چې که ته وایې زه کامل خوشحاله شم او زما ټول هغه خواهشات چې هغه د انسان دپاره پکار دي او هغه حاصلول غواړي نه به تا ته میلاو شي، نو دا په جنت کې میلاویږي، په بل ځای کې نه میلاویږي. هلته د خفګانونو سر نه تصور نشته، یعنی مرګ نشته. نبی علیہ السلام نه یو صحابي تپوس وکړ د الله رسول جنت کې خوب شته دی؟ وایي نه خوب نشته. خوب دا د مرګ ورور دی، خوب د مرګ ورور دی. او هلته مرګ نشته دی نو هلته خوب نشته دی، نو هلته پریشاني نشته دی. خوب خو د آرام دپاره دی، د راحت الجسم دپاره چې سړي جسم ته راحت میلاو شي او د سړي سکون برقرار شي. نو هلته غم نشته دی، پریشانی نشته دی او تکاوټ نشته. دا نه چې خوراک دې ډېر وکړو نو ته بس ستړی ستومانه شي او سس به شي، اوده به شي، یا دې اوبه ډېرې وڅښلې نو بس په خېټه به دې ډکه شي نو ایسته به اوده شي، یا په ژمي کې چې کومه دی یخني دې شوې ده نو ګرم به شي نو اوده به شي، او یا په اوړي کې دې ګرمي شوې ده نو وجود دې یخ شو نو ایسته اوده شو. هلته معتدل موسم دی، نه ګرمي شته نه یخني شته، نه لږه تنده شته. دا نه چېرې یو شي خوند او ذوق په نه وي. دنیا کې سړی موړ شي نو بیا ورته ښه نه ښه خوراک مخې ته کښېنو په هغې باندې ورته وایي یاره نه شم خوړی، د هغې نه موړي. نو په جنت کې دغه نشته دی، بلکې ټول راحت او راحت دی، ټول چې کومه دی نو څه دي خوشحالي ده. خو لیکن د دغې دارالسلام دپاره او دغې خوشحالۍ دپاره او د دغې لویو نعمتونو دپاره او دغې قرب مقام دپاره او د الله د رضا دپاره او د الله د رؤیت دپاره څه به کې په دنیا کې. له ټولو نه اولنۍ خبره چې هلته کې د دغې کارونو د حصول دپاره نو هغه ایمان دی. کلک ایمان دا پکار دی. ایمان څه ته وایي؟ ایمان د دې لفظ معنا د تصدیق، یقین او باور او اعتماد. مراد ایمان نه داري اجمالی طور به هم ته ټول ایمانیات منې چې زما په الله ایمان دی او زما په رسول الله ایمان دی او په ټولو پیغمبرانو مې ایمان دی، په کتاب الله مې ایمان دی او په ټولو کتابونو مې ایمان دی. او په ټولو کتابونو اجمالی دی او په قرآن مجید تفسیری دی. په ټولو پیغمبرانو مې ایمان دی اجمالی او په نبی علیہ السلام مې ایمان دی تفسیری، چې خاتم النبیین دی. دین موږ ته کامل پرېښی دی او دین کامل رسولی دی. چا ته ضرورت نشته دی چې دی به کې خپلې قصې میسې کوي. بس هغه ویلي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا.
او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما پرېښودې تاسو ترکتکم علی ملة البیضاء لیلها کنهارها، تاسو ما پرېښودلې په داسې ملت باندې چې بالکل ښکاره دی او روښانه دی، د ورځې په شان دي، شپه ورځې برابر دي. په هغه کې تاسو ته چې کومه څه پریشاني بنوي، پریشاني جوړوي نو دا بیانونکي جوړوي، لیکونکي جوړوي، دین ګرانوي، دین مشکل کوي، د دین نه خلق متنفر کوي. نور دین چې کوم دی خوږ دی، لذیذ دی، دین اصلول آسان دی، په دین کې څه مشکل نشته، مشکل به نه جوړي. نو ایمانی مجمل، قبر عذاب، میدانی محشر، عذاب قبر، باز بعد الموت، فرشتو باندې ایمان، جنت او جهنم موجود دی، په دې باندې ایمان، حساب و کتاب باندې ایمان، د الله پر رؤیت باندې ایمان، دا ټول چې کوم دی فرشتې شته، پیریان موجود دي، دا ایمانیات دي مجمل. بیا د دې هر یو به اخلي او هغه په تفصیل سره مني. د ایمان د دخول لپاره او د اسلام د دخول لپاره کلمه د توحید او کلمه شهادت دا فرض دي چې دا به وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او په دې زمانه کې سره دا خاتم النبیین ویل دا ډېر ضروری دي، ځکه چې په دې لفظ باندې خلق سکیږي، خلق خفه کېږي. نو اولنۍ خبر همداره چې ته جنت ته ځې نو ستا سره به د ایمان چابي در سره وي، که د ایمان چابي در سره نه وه جنت ته نشي داخلېدلی. وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ورکه ایماندارو ته. او بیا د هغې سره عمل صالح دی، وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. سورة مومنون کې الله فرمایي فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. اولنۍ خبره، اهمه خبره د ایمان ده. ایمان نوي، عقیده توحید نوي، هیڅ یو عمل په کار نه راځي. شپه ورځ ته نیکي کې دا پلتو تر څو پورې چې ستا عقیده توحید نه وي، ځکه چې عقیده توحید نه وي دا مبارک قرآن مجید فرمایي چې مشرک سړی جنت ته داخلېدل داسې دي لکه د ستنې په سوم کې چې کوم دی اوښ ننوځي، یا چې کوم دی هغه ټه پیړه رسۍ چې کوم دی د کشتو هغه پکې ور داخله کې ورکوټې ستن ده د ګنډلو، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. دا ناممکنه ده. نو اولنۍ به تا خپل څه جوړ کړې؟ ایمان جوړ کړې. بیا د ایمان سره چې ستا عقیده ټیک ته، توحید برابر دی، ایمانی مجمل هم مني، ایمانی مفصل هم مني، او د پیغمبر په شان کې خاتم النبیین دی، او ګستاخی مستاخی د هیڅ پیغمبر په شان کې دا نه برداشت کې، نه د صحابو په شان کې برداشت کې، او نه تابعینو په شان کې برداشت کې. هغې ته پیغمبر خیر القرون ویلی دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. د هر نیک صالح انسان ور یو خبره په دې زمانه کې چې خطرناکه ده، هغه دا هر یو سړی ځان ته نیک صالح وي خو لیکن بل ته ګمراه وي، او دا د دې معاشرې د بربادۍ د ټول نه اهمه خبره ده. خبره به داسې کې خلقو ته چېرې د خلقو په نظر کې به هغوی ته خپل ځان سپکې نه، د معاشرې کوتاهۍ به بیانې چې په دې معاشره کې دا د شرک کوتاهي ده، دا د کفر کوتاهي ده، دا د بدعت کوتاهي ده، د الله حاکمیت خلق نه مني، د هغې کوتاهي ده. خلق چې کوم دی نو د دې قرآن سره مینه نه کوي، دا کوتاهي دا به بیانې. خو لیکن داسې به نه بیانې چې یو زه یم او زه رسېدلی یم او نو ټول خلک چې دا غرق او ګمراه دي. دا خبره غلطه. خپل ځان به کمزور دی، چې کوم دی کمزور دی. نبی علیہ السلام په وخت زمانه کې نبی علیہ السلام موجود دی، یو کس وفات شو، او د هغې په باره کې عایشه صدیقه رضی الله عنها وفرمیل چې دا خو د جنت چنچڼه ده. نو نبی علیہ السلام یقیني جنتی دی، یقیني په ټولو جنتیانو کې د ټولو نه اوچت دی، د ټولو نه اوچت او بنیادي جنت ته هغه دی. خو لیکن سره د دې نه هغه ورته ویله چې تا ته څه پته ده، ما ته د خپل ځان پته نشته دی، سبا به زما سره څه کېږي، تر څو پورې چې الله په خپل رحمت کې پټ کړی نه یم، ته څنګه دا خبره کوې؟ مطلب هم دا دی چېرې همیشه دپاره د معاشري کوتاهۍ بیانوه، خو د خلقو په ذهن کې داسې ما چوئ چې هغه دومره حد ته ورسېږي
چا وایي زما الله خو مانه معاف کوي. دومره ناامیده کې ناامیدي به نه پیدا کړي معاشره کې، امید پیدا کړه، امید چې خلک چې کوم دی نیکۍ طرف ته جوړ شي. داسې نه چې نیکۍ نه واوړي. اګه اوس فرض کړه یو سړی دی هغه په سلو نیکو کې چې کومه دی 50 نیکۍ کوي 50 ګناهونه کوي. ته ورته وایې چې هلکه ستا یو نیکي هم نه قبلېږي، نو مخکې 50 کوله اوس په 100 ګناهونه کوي. ته ورته ووایه چې وروره تا کې دا کمی دی، دا لرې کړه ځان نه، ګوره دا ښه صفت در پکې موجود دی. لکه اوس فرض کړه یو سړی مانځګزار دی، ته ورته چې ګوره ته خو ډېر ښه مانځګزار یې او ماشاءالله مونږ چې تا یې نو ته ډېر ښه مانځګزار یې، مانځه له راځې په ټایم باندې، خو دا یو مسله په تا کې دا ځان نه وباسه، سره د مانځه سره نه چلېږي. یا اور یو سړی دی هغه ښه مزداره ږیره پرېښې ده، ته ورته یې یاره ستا خو ډېر ښایسته شکل دی، صورت دی، ښایسته ږیره دې پرېښې ده، خو په تا کې یو مسله ده یار، دا مسله د ځان نه وباسه. هسې نه چې ته په داسې انداز ورته خبره وکړې چې هغه سبا له ږیره م وخروي، یا په داسې انداز ورته خبره وکړې چې هغه یو مونځ پاتې و هغه مونځ هم پرېږدي، یا ورسره چې کومه دی نو زکات یې ورکولو هغه زکات هم پرېږدي. نه، په هغې باندې چې کوم کارونه د نیکۍ کوي په هغې باندې مضبوط کا، او هغه کوتاهۍ چې پکې موجودې دي نو هغه خبره ورته وکړه چې هغه کوتاهي هغه پرېږدي. د دې وجې نه د چټاکۍ علم دپاره من عقل پکاري، د چټاکۍ علم دپاره من حکمت پکاري. د قرآن بار بار د پیغمبرانو دپاره د حکمت ټکی چې پیش کوي نو دا د دې دپاره پیش کوي چې لکه داسې خبره چېرته ونه کوي چې د معاشرې ښه صورت بګاړ کوي، دا به نه بګاړي. نو دویم نمبر د ایمان نه بعد چې ته زه جنت ته ځمه نو ستا دپاره عمل صالح پکار دی. اوس عمل صالح څه ته وایي؟ عمل صالح د قرآن حکم د نبی علیہ السلام د سنت مطابق، یا د نبی علیہ السلام حکم او د نبی علیہ السلام د سنت مطابق د اخلاصی نیت سره کول دې ته عمل صالح وایي. دا الله حکم دی اقیم الصلاة، د نبی علیہ السلام په طریقه باندې به کوي چې کومه طریقې هغه ښودلې ده، اخلاصي نیت په پکې وي، دې ته عمل صالح وایي. د پیغمبر حکم دی چې دا کار کوئ او پیغمبر یې طریقه ښودلې ده، په هغې طریقه او په هغه کیفیت پکې او اخلاصي نیت په پتا کې وي، دې ته څه وایي؟ دې ته عمل صالح وایي. و چې کله د ایمان سره عمل صالح راشي، عمل صالح دا یو ډېر لوی قانون دی. ټول اعمال د دې ماتحت دي چې کومه حقوق العباد دي، کومه حقوق الله دي، دا به ادا کې. د دې وجه د هر انسان چې کومې 3 دفترې دي، د عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي د هر انسان 3 دفترې دي، په هغه 3 دفترو کې د دا خبرې لیکل کېږي. یو دفتر دی هغه د عقیدې، هغه د عقیدې دفتر دی، د توحید او د ایمان او د شرک. که فرض که په دغې دفتر کې شرک در پسې لیکلی شوی دی او د مرګ نه مخکې تا د شرک نه چې کومه دی تبري نه ده کړې او د شرک نه دی توبه نه دی ایستلې، نو بیا په هېڅ صورت کې چې کومه دی نو معافي د مرګ نه بعد نشته دی. که دا پیغمبر پلار دی، که دا پیغمبر زوی دی، که دا پیغمبر ښځه ده، که دا پیغمبر لور ده، او که دا د پیغمبر سره یو ډېر متعلق بهترین خدمت کوونکی تره دی او که ماما دی او که وراره دی او که خوری دی او که دوست دی، دا نه بچ کېږي. که فرض که بچ کېدلی د ابراهیم علیه السلام پلار به د ابراهیم علیه السلام په وجه بچ شوی، د نوح علیه السلام زوی به د نوح علیه السلام په وجه بچ شوی، او د نبی علیه السلام تره به د نبی علیه السلام په وجه باندې بچ شوی، ولیکن نه بچ کېږي. دا یو دفتر دی لیکلی کېږي. اوس تا خپل اعمال قبلول غواړې او جنت ته رسېدل غواړې، نو دا اولنی دفتر به د شرک نه پاک ساتي، د کفر نه به پاک ساتي، د منافقت نه به پاک ساتي. ځکه شرک، کفر او اعتقادي منافقت دا یو شی دی، دا یو شی دی د جنت د خلود او د همیشوالي دپاره دی، د جهنم د خلود د همیشوالي دپاره، جنت ته نشي. دویم نمبر دی چې کومه دفتر دی او کومه فایل دی، هغه دی د حقوق العباد. حقوق العباد ډېر وسیع باب دی، په دې کې جایداد راځي، ځمکې راځي، په دې کې روپۍ اشرفۍ راځي، مال و دولت پکې راځي، غیبت چغلي پکې راځي، بهتان الزام تراشي پکې راځي، الزامات پکې راځي، د چا زړه ازارول پکې راځي، د چا زړه دردمن کول دا پکې راځي. دا حقوق العباد دي. دا به دا کې توبه به وباسې، معافي به غواړې،
نن موږ حقوق العباد کې خو یو شی نو واقعي چې پاکې ډېره غټه کوتاهي کېږي چې چانه جایداد نیول چانه پیسې نیول، لیکن دا نور حقوق العباد دي، دا خو هر عام خاص چې کوم دی په عمل کوي. که فرض که هغوی د چا مالیات وهي نو ته هم د چا عزت وهي، که څوک د چا په مال باندې حمله کوي نو ته هم د سړي په زړه باندې حمله کوي، دردمن کوي. یو خدای دی چې د قرآن او سنت احکام دي په تا بدلېږي نو هغه دردمن کول خو تعالی پکار دي. خو یو داسې دی چې هغه ذاتي د هغه زړه ده او ستا انفرادي خپلې خبرې دی او داسې خوشي خبرې وکړي چې د هغه زړه خفه شي، نو دا حقوق العباد دي. حقوق العباد کې به معافي غواړې، توبه به وباسې او حق په ادا کې، کم چې ادا کول دي هغه به ادا کې، او چې کم ادا کول دي د هغې معافي به غواړې. دا پایل چې کومه دی نو دا هم الله تعالی چاته نه معاف کوي، ځکه چې الله تعالی وایي زه ظلم نه کوم په چا باندې، دا د بنده حق دی او بنده په خپله معاف کوي. ټیک ته د دې وجې نبي علیه السلام غریب هغه سړي ته ووایو، هغه سړي ته غریب ویلی دی. تاسو ته پته لري غریب بېلمازه ته نه دی ویلی، غریب چې کومه دی نو هغه ګناهګار ته نه دی ویلی، دا غریب دی نیکوکار ته ویلی دی. نیکوکار خپله سوچ وکړئ، ما ته ویلی دی، تا ته ویلی دی، ده ته ویلی دی، ده ته ویلی، منځګزارو ته ویلی دی چې خپل منځ او خپل نیکي او خپل ګیره او خپل اسلام او خپل دین او دعوت او تقریر او بیان او څه دا یې راغونډ کړي نه یو کنټرول کړي نه یو د دې مطابق عمل یې نه کړی، بلکې خلقو ته تکلیف رسولی دی. نبی علیه السلام فرمایي یو سړی به راشي ډېرو منځونو سره او ډېرو تلاوتونو سره او ډېرو ذکرونو سره او د ډېرو خرچو سره او ډېرو صدقو سره به آخرت ته راشي، الله یې مونږ نه راولي پکې، خراب شي. او یو سړی به راشي چې ما ته کنځلي کړي دي، وی ورکې ولدا نیکي، زما یې غیبت کړی دی، زما یې چغلي کړې ده، ما یې الزام لګولی دی، زما یې حق والی، زما یې ځمکه واله، زما یې مال والی، زما یې رشوت اخیستی دی، زه یې پریشانه کړی یم، زه یې دردمن کړی یم. وایي چې کله نیکۍ سوي ختمې شي نو بل سړی به راشي، به مطالبه وکړي چې زما پې دا حق دی، وایي د ده را ګناهونه راوالی په ده باندې بار کوي، په دې بار کوي، په دې بار کوي، آخر جهنم ته واچي. دې ته د دې امت مفلس وایي چې نبی علیہ السلام تپوس وکړو چې تاسو د امت مفلس پیژنئ؟ نو هغه ورته ویلی چې دې ته وایي چې روپۍ اشرپۍ ورسره نه وي، مال و دولت ورسره نه وي، جاګیر ماګیر ورسره، چې نه نه دا زما د امت دا مفلس نه دی. زما د امت مفلس او غریب هغه سړی دی د قیامت په ورځ راشي او د نیکو سره راشي، خو پردي حقوق یې پامال کړي، په دنیا کې پردي حقوق پامال کړي. ډېر خلک دی که نه ډېر نیکوکار او ډېر مانګزار خلک دی، ډېر حد درجې بد اخلاقه دي. اوس د را خیال دی چې زه خو ډېر نیک یم او هر یو سړی دې خفه دی او پریشانه دی او دی بد اخلاقه دی، نو د قیامت په ورځ باندې دی ټول نه غریب سړی دی، دې سره دی مفلس دی. نو دویم دفتر دې ته دفتر وایي د چا؟ د حقوق العباد. او د حقوق العباد دفتر په دنیا کې به فارغې، په دنیا کې به پاکې، په دنیا کې به صفاکې او دا حقوق به ادا کې. نو چې کله دا ادا شي نو بس بیا خو معاف یې، او که فرض که دې سره لاړ شي نو دغه سلسله به کېږي. دریم نمبر دفتر چې دی نو هغه د حقوق الله دی. حقوق الله، د حقوق الله دفتر دا دی چې یو سړي نه په مانځه کې کوتاهي وشي، د یو سړي نه په حج کې کوتاهي وشي، د الله تعالی په حقوقو په عباداتو کې څه کوتاهي وشي، نو الله تعالی کله معاف کوي او کله له سزا ورکوي. یغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء، کله چاله عذاب ورکوي او کله چاله چې کومه دی نو څه ورکوي، بخشش ورته کوي. خو ګورې لمن یشاء دا ټیک دی چې الله غفور الرحیم دی، دا ټیک خبره ده، د الله غفور الرحیم نه وی نو په دنیا کې به نن انسانان څه کوي، دا ځناور به ورسره هم نه وی. هر انسان دومره ګناهګار دی او دومره ظالم دی چې څه حد یې نشته. هر انسان، هر پیری دومره ګناهګار دی او دومره ظالم دی چې څه حد یې نشته، لیکن الله رحیم ذات دی ځکه هم ژوندي ساتي. که نه مونږ واقعي هر یو سړی دی په ځان باندې سوچ وکړي مونږ د ژوندي پاتې کېدلو حقداران یو. مونږ د سهار نه واله تر ماسخوتنه پورې څومره ګناهونه کوو، څومره پریشانی جوړو، څومره خلق خفه کوو، څومره الله خفه کوو، خو لیکن سره دی نه الله تعالی مونږ ساتي ژوندي. ټایم یې الله کړی، وخت یې الله کړی دی چې دغه عمر به پوره کې.
دا 50 یا کاله 50 کال عمر ستا دی دا به ته پوره کې بیا به دنیا نه ځې اوس که فرض که دا نه وی الله غفور الرحیم نه وی او الله مهربان ذات نه وی نو دنیا کې به هېڅ څوک هم نه وی لیکن د آخرت کې د الله تعالی رحمت تش په ایماندارو دی په آخرت کې د الله تعالی مهرباني او رحمت تش په چا باندې دی په ایماندارو باندې دی په بل چا باندې نشتی نه په کافر شته نه په مشرک شته نه په منافق شته چې په حقوق الله کې کوتاهي کړې ده عقیده توحید ټیک ته ورې دا خبر یاد ساتي بعضې خلک هلکه د جمعې په شپه باندې مړ شو د جمعې په ورځ باندې مړ شو سیدې جنت ته به ځي او عذاب قبر به ورته نه تا چا ویلي دي دا مخکې خبرې به سره یاد ساتي عقیده ټیک ته توحید ده مشرک نه دی کافر نه دی منافق نه دی بدعتي نه دی دویم نمبر حقوق العباد برابر کړي دي حقوق العباد پې نشته نو بیا د هغه دپاره دا خبره شته چېرې دته الله تعالی چې کوي د قبر عذاب او هر څه معاف کوي بیا خو جالتي عقیده د شرک عقیده چې کومه دی نو د کفر ده عقیده د قادیانیت او پرویزیت ته عقیده چې کومه دی نو د انکار حدیث ته کله د سود نه حرمت نه انکار کوي او کله د حدیثو نه انکار کوي او کله د قتال او جهاد نه انکار کوي او کله د جماعتونو توهین کوي او کله د پیغمبرانو توهین کوي تا هغه ته مسلمان وی دا څنګه مسلمان دی داسې نشي چلېدلی عقیده بالکل ټیک ده بالکل برابر د حقوق العباد پې نشتی بیا چې کومه دی که د جمعې په شپه باندې مړ شي یا د جمعې په ورځ باندې مړ شي نو الله تعالی به په تخفیف راولي یا به ته عذاب قبر معاف کوي دا عبدالله ابن عمرو عاص حدیث دی ترمذي کې او که فرض که اوس عقیده د شرک ته نو په دې کار نه کېږي لہذا درې خبرې شوې چې جنت ته او دغې نعمتونو ته ځې نو خپل درې پایډونه به پاک ساتي اولنی دفتر او پایل د عقیدې دویم دفتر او پایل د حقوق العباد او دریم دفتر او پایل د حقوق الله دا درې دفترې چې کله پاکې وي نو جنت ته به ځي او د جنت نعمتونه به ملاویږي او که دا دفترې پاکې نه وي اولنی دفتر پاک نه و نو جنت ته تلل ناممکن دی او چې دویم دفتر د حقوق العباد پاک نه و نو بغیر د سزا نه جنت ته تلل ناممکن دی او دا دریم دفتر چې کوم د حقوق الله دی نو د الله تعالی خوښه ده څوک معاف کوي او که چاته سزا ورکوي پای کې الله تعالی معاف کول هم کوي او سزا هم ورکوي هغه دریم دفتر دی دا درې واړه دفترې چې کله پاکې شي نو بیا به چې کومه دی نو څه وي بیا به انشاءالله جنت ته ځو الله زموږ دا درې واړه دفترې څه کړي دا دې پاکې کړي او الله دې موږ صحیح کامل ایماندار چې کومه دی نو څه کړي دا جوړ کړي او الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي وما علینا البلاغ